الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. زما ډیرو معزز سامعینو، ستاسو په وړاندې د یو بیماری ذکر او د هغې نه پس د دغې بیماری علاج به ستاسو په وړاندې ذکر کومه. دا یو عامه بیماری ده. بوډاګان، ځوانان، ښځې او سړي په دې مرض کې مبتلا دي. هر سړی وایي چې زما خوراک نه هضمیږي، چې خوراک وکړمه بې مې زر نور خوراک ته زړه نه کېږي، او دغه رنګه نور تکلیفونه ورته د معدې وي، بدهضمي وي. نو دې دپاره تاسو ځان سره نوټ کئ چې د دې روحاني علاج دا دی چې دغه آیت کریمه د سوره بنی اسرائیل 105 نمبر آیت دی. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. دا آیت با وزل په اوبو باندې ووایي او بیا به دغه اوبه وڅښي، یا دې په مالګه باندې دم کړي او هغه مالګه دې وڅټي. انشاءالله تبارک وتعالی د بیماری به زر تر زره ختمه شي. خو دې سره تاسو ځان سره دا هم نوټ کئ چې د بدهضمۍ د لرې کولو دپاره موږ سره هغه کمې نسخې دي، هغه کم خوراک دی چې هغې سره د انسان هضمه برابریږي. نو دې دپاره به تاسو داسې وکئ چې په اوبو کې به لږ غوندې کې مقدار کې پودینه واچوئ، لږ غوندې کې به هغې سره ادرک واچوئ، او دا اوبه به دومره وخوړکوئ چې د دې 3 حصې اوبو کې 2 حصې لاړې شي او 1 حصه پاتې شي. بس دا تاسو سره یو بهترینه دوایي تیاره ده. دا د ورځې تاسو 3 ځله څکئ، انشاءالله تبارک وتعالی د بدهضمۍ او د خېټې ګڼ شي بیمارۍ نه